باب دې په بیان د حرام دې وجل د کافر ورسته د دینه چې لا اله الا الله وي د لا اله الا الله ویلو نو ورسته د کافر وجل د حرام دې بیا جائز نه ده ځکه کلمه توحید اویلې په دې سره مسلمانېږي او چې کله مسلمان شو نو هغې نه بعد وجل جائز نه ده خو دا ټکی ورسره ووایه وجل هغه وخت کې جائز نه دی چې کله یو سړی مسلمان ځان ته وایي خو ضروریاتو د دین نه منکر نه وي که دا کلمه توحید هم وایي ضروریاتو د دین نه منکر وي نو هغې نه بعد بیا دا د ایمان نه خارجېږي ګوره وایه ایمان په باره کې دوه کسان راغلي دي دې کې چې وینه د دې په کار کسوبینه او جوړ کړو دې نه ورانه سره ملاو وایه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وقال حدثنا محمد بن رقيب واللفظ متقارب قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن زياد عن المقداد الاسود انه اخبره انه قال يا رسول الله انه اخبره د مقداد رضی الله عنه اخبره دې خبر ورکړی عطا ته قال ویل دي مقداد هغه وی مقداد رضی الله عنه مقداد بن اسود یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رايت خبر رک لقيت رجلا قد مخامخ شو سړی سره د کافرانو فقاتلني ما سر مقابلو کی فضرب يدي او لاسم بسيف تربانه فقطع نقته ثم لاذ مني ثم اعتصم مني واغين بعدان زبان بچ کی ځان خلاص کی بشجرتن و نبانه ما باندې گزار وکید و نشات ادریږي فقالوا يا سلمت لله ما سلام روړې د الله د فرا فقتل دی وجنم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدن قال ورستنی دا کلمه ویل دي قال رسول الله سلام لا تقتل می وجن قال چې دا خبره وکړنه مقداد رضی فقلت ما ورتل یا رسول الله سلام انه دا رجل قد قطع يدي زمالا سے کاټ کړه ثم قال ذلك بدا سلمت لله ویل باندې ان قطعها رسول دینا چې زما دا لا سے کاټ کړه دینو بیا اغین ورسه فقتل دی وجنم کنا قال مقداد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی السلام فرمایلا لا تقتلهم وجنا فان قتلته قت وجن فانه دغسړه بمنزلته کدا صاف منزله قبل ان تقتلوا مخلدين جتي وجن وانك تچ بمنزلته تددي په منزله قبل ان يقول مخلدين چ دی ویل کلمه التي قال اغه کلمه چ دی ویل دا د دې معنا کې اختلاف دی د دې څه مطلب دی د دې معنا څه ده په دې کې د علماء اختلاف دی د دې بهترین معنا هغه ده چې کوم ابن قیصار مالکی او امام شافعی رحمه الله کړی ده چې فانه بمنزلتک قبل ان تقتله و د دې معنا څه ده هغه د دې معنا دا ده فانه بمنزلتک فانه معصوم الدم دغه سړی چې کلمه ویلې ده دا معصوم الدم دی د دیوینه محفوظه ده د دې قتل وجل حرام دی ورسته د دینه چې لا اله الا الله ویل ده لکه څنګه ته مخکې له دینه چې دا وجنې ته معصوم الدم وي ستا وینه محفوظه وه ته معصوم الدم وي چې تا دا وجل نو ستا وینه محفوظه وه انه بمنزلتک دا ستا په مرتبه د دې وینه محفوظه ده او انك بمنزلته قبل ان يقول كلمه التي قال او تددي په منزله یعنی وانك بعد قوله تچي ورست د وجل د دینا چې دې کلمه او ویلې دا غین ورست تا او وجل تچي د وجل ورست لدینا غیر معصوم الدم استاوینه محفوظ نه دا امدارنګ استا وجل حرام نه دی لکه څنګه چې دې د کلمې ویلو نه مخکې وینه محفوظه نه وه او د دې کلمې ویلو نه مخکې د دې وجل چې دی نو دا واجب و نو دغسې ته اوس د دې په منزله یې بعد قتل ستا وینه محفوظه نه ده ستا قتل حرام نه دی لکه څنګه چې د دې وینه محفوظه نه وه قتل حرام نه و د کلمې ویلو نه مخکې قبل ان یقول کلمة التي قال قاضی عیاض رحمه الله وی د دې مطلب دا دی ته په مثل د دې په مخالفت د حق او په ارتکاب د اسم کې هغه مخالفت د حق نه کړي تا مخالفت د حق نه وکړو هغه مرتکب د اسم شوی ته مرتکب د اسم شوی خو البته انواع د مخالفت چې کوم دی هغه جدا جدا دي
هغه هم ګناهګار تم ګناهګار هغه هم ګناه وکړه مرتکب د اسم شو تم مرتکب د اسم شو خو لیکن دومره ده چې د هغې ګناه ته کفر ویلی کېږي ستا ګناه ته معصیت او فسق ویلی کېږي دا معصیت او فسق نو اسامه رضی الله عنه اوس دا سړی خو وجلی و کلمې نه وروسته نبی علیه صلات په اسامه رضی الله عنه باندې نه قصاص لازم که نه دیت نه کفاره یو څیز هم لازم نه بعض علما په دې باندې دلیل نیولی دی چې یو کافر کلمه ووایي وی وجنه نه قصاص شته نه دیت شته نه کفاره شته خو جمهور علما وایي کفاره واجب ده قصاص ساقط دی د شبهې د وجې نه ځکه دی دا ګمان وکړه دا کافر دی نو ځکه شبهې د وجې نه قصاص هغه ساقط کفاره واجب ده ځکه دی دا ګمان وکړه چې اظهار د کلمه توحید په دقه حال کې دیوانی مسلمان نه ګرځېږي دا مسلمانېږي نه خو موږ وایو چې کفاره واجب د حدیث کې خو ذکر د کفارې نشته دی موږ عدم ذکر د کفاره بالفور لازم نه ده کفاره لازم ده علی سبیل التراخی وروسته به ورکي کنه ځکه فی الفور نبی له سلام د دې ذکر ونه او پاتې شو دیت د هغه چا په قول باندې چې څوک دیت واجبوي احتمال لري چې اسامه رضی الله عنه په دې وخت کې تنگ دست و نبی له صلوات و سلام وروسته کړه د دې سار مالداري د پاره چې کله مالدار شي نو هغې نه وروسته به دا دیت ورکي دیت هغه به ورکي و سوال دا د پیغمبر علیه صلوات و سلام ورته وایي انک بمنزلته ته د دې په منزله یې اوس نبی علیہ السلام دلته دی حدیث کې مرتکب د کبیره ته کافر وویل شو دا خو د اهل سنت والجماعت د مسلک او د مذهب خلاف دا مسلک او مذهب د معتزله او د خوارج چې مرتکب د کبیره ته کافر دا ویل کیږي نو ته جواب وکړه چې حدیث د معتزله او مذهب موافق نه دی چې د اهل سنت والجماعت د مذهب خلاف شي بلکې دا تشبیه په نفس معصیت کې ده نفس معصیت کې دواړه شریک یا دا تشبیه په عصمت کې ده معنا دا ده لکه ته معصوم الدم وي همدارنګه هغه هم معصوم الدم چې کله کلمه توحید ویلې هغه معصوم الدم نو دا تشبیه په معصیت کې ورکړی شوی ده او یا په عصمت کې ورکړی شوی ده آیا وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا نعيم بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثه ما قال الحمد لله كما قال دي رجل أول داسي كما قال الإخوان ما في حديثه فلما هو قال لا إله فلما أهويته ثم هلا شو مديته شو وجنا ما غيدا داسي الفاظ وبه قال حدثني عمرو بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الذي ثم الجنائي عن عبيد الله أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندي وكان حليفا ببني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله رأيت إن لقيت رجلا من البخاري ثم ذكر بمثل حديث الذي وفيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا أبو كريب بن إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما إلى مشهد به ابو زبيان خپل نوم حسین ابن جندب ابن عمر دا د کوفی اوسیدونکو د کوفی ورته ویل کېږي په 90 هجری کې وفات شوی دی وایا قال شهادة بن زيد وعلى حديث وعلى حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فی سریه موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لاړو په یو سریه کې سریه قطعه من الجيش تخرج منه وتعود الى قطعه د لخر دا د لخر نه اوذي او د لخر نه به ته واپس کیږي واپس را دي ته ویل کېږي سریه دا سریه فسبحنا الحرقات فسبحنا منګه اولګي لوزا سریه وا سریه چې کم دی د سلونه نیولې 1500 پورې دی ته سریه ویل کېږي د دینه زیات شي د 1500 ناغي ته منصر ویل کېږي کدا غینم زیات شي نو 800 پورې دی ته جيش لخر به ویل کېږي فسبحنا منګه حمله وکړه په صح وخت د سبا کې هجوم ویول په وخت د سبا کې چاته
حرقات دغه دی باندې د سبا په ټیم کې مونږه حمله وکړه. حرقات دا قطعی د حصو د ځمکې ته ویل کېږي. دغه دی کې تور تور کاڼي و بعد کاڼي تور و پکې، نو دا ځمکې د جوهینې ته ځکه حرقات ویل کېږي. ځکه دلته د دې دا قوم دا قبیله اقوام دلته چې دی نو دی اوسېدل او دلته دا کورونه چې دی نو دا جوړ کړي وو. حرقات چې کوم دی بیا دا د جوهینه قبیلې هغې یو شاخ دی، د هغې یو شاخ دی. نو اصل کې حرقات قطعو د ځمکو ته ویلی کېږي چې هغې کې چې دی نو کاڼي وي او تور چې دی نو کاڼي وي. دا ځمکه د جوهینې ته ځکه ویلی کېږي ځکه دی دغه دی که آبادو د دې کاڼونه ځان ته کورونه چې دی نو جوړ کړي وو. او دا حرقات د جوهینه قبیلې یو شاخ دی، ځکه وایي من جوهینه ته. هغه حرقات د چا نه د جوهینه نه، یعنې د جوهینه قبیلې نه دغه حرقات باندې موږ د سبا په ټیم کې چې دی نو حمله دا وکړه. فادرکت رجلا ما یو سړی مې کړ فقال لا اله الا الله فطعنته، نو په نیزې باندې ووهم. فوقع الخوف فی نفسی، نو زما په ویره په ځان کې واقع شوه چې داسې ویره ورته واقع شوه چې انا قتلت مسلما، ما لکه چې مسلمان ووجل. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما خبر پیغمبر اسلام ته یاد کړه. فقال رسول النبي صلی الله علیه وسلم ویلې اقال استفهام د توبیخ د پاره دی. اقال ای او ویلې لا اله الا الله وقتلت تا وجل دی. وایا فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وقتلت. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال خوف من السلاح. قال فلا شققت عن قلبه حتى تعلم. آیتا ولی چې ریواله نه کول د زړه د دینه چې تا ته پته لګېدلې یا قالها املا چې دا کلمه دې د زړه نه ویلې ده او کني ده ویلې. فماذا لا يكررها، همیشه نبی علیہ السلام تکرار کول د دې خبرې علیه په ما باندې. چې معنا دا ده چې تا به ضرور ته چیرې کړی نو اشاره دې ته ده چې ته مکلف یې په چا باندې په ظاهر باندې. ظاهر باندې مکلف یې چې ژبې باندې سویلیو په دې باندې عمل کړی. معرفت د باطن ته زړه ته هغه ته نشي کولی. افلا شققت عن قلبه، تا به ویلي و چې د زړه نه دا کلمه ویلې که نه ده ویلې. دا خوله باندې چې کوم جاري شي نو همدغه چې دی نو دا کافي و، همدا کافي و. نو معنا دره په دې باندې ته مکلف نه وي. حتی تمنیتو، ما تمنا ارزو کړی اني اسلمت یومئذ چې ما اسلام راوړی اوس. نو اوس دا مسله ده چې ما اوس اسلام راوړ. اسلام خو قدیم افضل دی، نو دې د اسلامي جدید تمنا ولې وکړه؟ جواب دا دی دا لپاره د عفو د معصیت خپله. ځکه الاسلام یهدم ما کان قبله، چې دا معصیت ګناه مې چې دی نو دا ختمه شوې وې. دې دپاره وایي اسلمت یومئذ. نو قال اسامه فقال ولسعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایا وانا والله لا اقتل مسلما حتى يقتلوا ذو البطين، تر دې چې اوجني ذو البطين مراد نه اسامه ده. بطين تصغیر د بطن د قاضي عیاض رحمه الله وی اسامه ته ذکر ذو البطين وی لانه كان له بطن عظيم. وایا نو قال اسامه وی قال رجل، ای سړی ویل الم یقل الله ولا تبارک وتعالى خو فرمایلی دي ای الله پاک نه وی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، اوجن دي لره چې په مخ د ځمکه باندې فساد چې دینو دا قایم نشي. الله تبارک وتعالى دا څه نه دي فرمایلی. ويكون دين كله لله، دین ټول د الله تبارک وتعالى د پاره شي. وایا فقال سعد قد قتلنا حتى لا تكون فتنه وانت واصحابك تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه. نو دلته د سړی مقصد دا دی، دا دلیل نسی په دې آیات باندې په مشروعیت د قتال باندې چې د فتنې په وخت کې قتال چې کوم دی دا جایز دی په مابین د مسلمانانو کې. دی باندې دلیل نیولې په مشروعیت د قتال باندې په فتنې کې په مابین د چا کې د مسلمانانو کې. او په دې کې رد دی په هغه چا باندې چې هغې دا پرېښې لکه اسامه ابن عمر سعد وغیرهم رضوان الله تعالی اجمعین هغې باندې رد کوي. وقات فتنه کې به جنگ کې حتی لا تکون فتنه، فتنه به ختمه. سعد رضی الله عنه جواب ورکړ او چې دا ضمیر په دې قول د باری تعالی کې وقاتلوهم، ضمیر ګوره کفارو ته راجع دی. سعد رضی الله عنه مقصد دار مسلمانانو ته امر شوی چې کافرانو سره قتال وکړي حتی لا یبقى احدنا، یو تن کافر پاتې نشي چې هغه فتنه واقع کوي.
خل فتنه کې غردی د دین اسلام نه خل مرتد کوي چې نو کفر تیوري نو دا دخول د دې په دین کې فتنه ده چې اسلام پریدي کفر ته دعوت کوي کفر کې شاملېږي دا په خپل فتنه ده حتی لا تکون فتنه کافر وجنا تر دې پورې چې په مقدس مکه باندې فتنه پیدا نشي خل مرتد نشي خلکو ته دعوت کفر ته نور کوي کفر کې خل نه نباسینا داخلینا ځکه دا کفر کې داخلي دل دا په خپل فتنه ده انت واصحابك تريدون تاسو اراده لرئ چې مقاتله په مابین مسلمانانو کې وکړي مسلمانانو مابین کې جنگ کول دا موجب د فتنې دی دا چې د فشل دی بزدلی دا مسلمان قوت په دې باندې ختميږي دشمن غالب کیږي نو ظاهر د دې کلام دا چې سعد رضی الله عنه دا وایي چې ترک د قتال بکې په فتنې کې ترک د قتال بکې فتنې کې به قتال شي نو جنگ نه کې اگر کدا ښکار شي ظاهر شي چې یو ډله په حق باندې ده او بل باطل ده بیا هم دا سره کافر قوي کیږي کافر خوشاليږي مسلمانان هغه قوت او داغي طاقت دي هغه طاقت په ختميږي اختلافات مسلمانانو کې واقع کیږي وایا وبه قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا وشيء قال اخبرنا حسين قال حدثنا ابو ذبيان قال سمعت اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنه عن محمد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الفرقه من جهينه فصبح القوم فازمناه فلحقنا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكفى عن الانصاري وطعنته برمح قتله حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان متعودا قال فقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم وبه قال حدثنا احمد بن حسن الجراشي حسن بن جراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يحدث ان خالد الاكجب اخي صفوان بن معوذ حدث عن صفوان بن معوذ انه حدث عن جندب بن عبد الله البجلي بعد الى عساس بن سلامه زمن فتنه بن زبير رضي الله عنه قال اجمالي اجمالی جمع کما د پاره نفر څخه کسان من اخوان کستا دورونا حتا احدثهم تر دې پورې جد دې ته بیان وکما ما تخلا جمع کاده دې ته وعد وکما او بیان چې جنو دا ورته وکما وایا وعليه برنس اسفر په دی باندې برنسو اسفر چې کوم دی هغه زیړو برنس چې کوم دی هغه ټوپۍ ته ویل کېږي هغه جامې ته چې د دې دا کورتی وی چپن وی خو هغه سره دا ټوپۍ لګېدلې وي چپنه وي نو دا ټوپۍ دا ور سره یو ځای یو پیوسته وي دې ته برنس دا ویل کېږي هر هغه جامه چې هغه سره ټوپۍ وي دې ته برنس چې دنو دا ویل کېږي چپن وي کوټ وي هر شی وي ټوپۍ ور سره دې ته ویل کېږي برنس وایا فقال چې دا خبره وکړه نو فقال تحدثوا جندب رضی الله عنه ویل تحدثوا بما كنتم تحدثون به تاسو خبرې وکي پاغي باندې چې تاسو کوم خبرې کولې حتا دار الحديث تر دې پورې چې دوران خبرې وکړه فلما دار الحديث خبر ګرځیدل الیه د جندب رضی الله عنه تا حسر البرنس عن راسه نو لری کړه هغه جوبا چې ټوپۍ ور سره لګېدلې هغه د سر نه لری کړه فقال جندب رضی الله عنه ویل اني اتيتكم ذتا سر غلم ولا اريد زما اراده و ان اخبركم چې ذتا خبر درکم عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا زرا غلما خو اراده می دانوا چې زتا څه خبر درکم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا دا غي بیان درته وکما نبی علیہ السلام اوس دې کې اشکال دار اول د حدیث کې وی ما ته نفر جمع حتا احدثهم چې دې ته بیان وکما او ورستوي اتیتکم ولا اريد ان اخبركم اراده می دا نه وا چې زرا لم تاسو چې د نبی علیہ السلام د احادیث بیان درته وکما او مخکې جمع کړه حدیث ته بیان د دې دوه مطلب دي یو دا ده دا لا چې کوم دی دا لا راغله کلمه د لا زائده ده ولا اريد و اريد کلمه د لا چې دنو دا زائده ده لکه قران کریم کې د دې مثال شته لالا يعلم اهل الكتاب دا لا کلمه زائده ده ما منعك الا تسجد شیطان دلا سشي منک تعالی را الله تسجد چې تا آدم علیہ السلام ته سجده ونکړه لام زائد دی الله تسجد ان تسجد چې ته سجده وکړه دویم د دې مطلب دار جواب چې دلته دا په ظاهر باندې بنا دی
دلته دا استفهام کلمه د استفهام انکاری هغه محذوف ده نو معنا دا د آتیتکم دراغلم تاسو ولا اريد ان اخبرکم زما دا اراده نه وتا څه خبر درکم د نبی له صلوات سلام نه بلکې زما مقصد دا سواعظ کما زبدلته د خپل جانب تاسو نه خبره ذکر کما څه خبره بدرته وکم اراده مې نه ونه چې نبی له سلام احادیث درته بیان کما لیکن ولکن الان لیکن اوز زیاتواله کوم زما چې کم نیتو هغه باندې زیاتواله کوم هغه دار د تاسو خبر در کوم چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله یو لخر ولېګا وز د زیاتواله کوم د پیغمبر علیه السلام خبر درته ذکر کوما وز درته دا خبره هغه کومه درته د نبی رسول الله خبره هغه درته ذکر کوما هغه دا وایا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتبار من المسلمین نبی رسول الله یو لخر د مسلمانانو ولېګلا وایا وانه تفقد رجل من المشركين اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين قصد له فقتله وان رجل من المسلمين قصد غفلته نو یو مسلمان هغه قصد غفلت د کافرو کو چې مسلمان وجنی دا غافل درشه ته په حمله وکا نو قال نو دا جندب رضی الله عنه وای وایا نو مونږ دا اسامه بن زید فلما رجع الیه سیف هر کله چې تور دي ته واپس شوا رجع الیه سیف دا فلما رجع ندین معلومه شوا چې د په اسامه باندې اول حمله کړې ده د دې په جواب کې اسامه تور و چلولا هغه اول حمله کړې ده د تور و چولا ولا یاد واپس کېدل د ټولو مسلمانانو طرف ته چې دنو دا معنا ته نه مراد ده فلما رجع الیه سیف کله چې د تور ټول مسلمانانو طرف ته چې دنو تور ورته واپس شوا نو یا واپس کېدل د ټولو مسلمانانو طرف او د ټولو مسلمانانو طرف توري ورته واپس شو نو قال دي سړی ویل لا اله الا الله وایا فجال بشیر دا یو نوم د صحابي دی بشیر راغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایا مسلمانانو ته ډېر درد واړول تکلیف مسلمانانو ته پلانې وجل وایا دلته مسله دا ده چې دلته دی اوس روایت کې راځي فتعنته فوقع في نفسي من ذلك فنظام یوه زړه خبر را لکه مسلمان دی او وجل فذكرته للنبي صلی الله علیه وسلم اول کرخته وګرا ما نبی علیہ السلام ته خبر ذکر کړه او دی بل روایت کرا دی فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلی الله علیه وسلم منګرالو خبر را نبی علیہ السلام ته رسیدلې وا پر روایت د بشیر کراله فاخبره خبر رجل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکړی شو خبر د دې سړی فدعاه اسامه رضی الله عنه راوخته تاسو ته نه وکړه یو کې ما ذکر کو بل وینا نبی له صلوات و سلام ته خبر رسیدلې وا بلدار منګه چرالو د نبی له صلوات سلام د اسامه رضی الله عنه خبر نبی له سلام ته بیان شو نو روایتو کې تعارض تضاد دي احتمال لري د دې په مابین کې جمع دادا چې اسامه رضی الله عنه په نفس کې دا خبره چې سړی او وجل خبره په نفس کې واقع شو نیت دا اراده دا و چې سوال د پیغمبر علیه السلام نه وکما خو لیکن دیل تپوس نو کړه چې بشیر صحابي راغې هغه خبر پیغمبر علیه السلام ته ورک مخکې راتلو د اسامه نه امدارنګ نبی له صلوات و سلام ته ورسته د راتلو د دین نبی له صلوات و سلام ته خبر امر رسیدلې وا نو دې ځل کې دا تیر شو د خبر ورکم بشیر صحابي نبی له سلام ته خبر یاد کړه نو ځکه اسامه رضی الله عنه نه تاسو کو نو هغه ورته دا خبر ذکر کړه او واقعات دغه شی وشوه مسلمانان د تکلیف رسوله مسلمانان وجله هغه د وجنه ما دا کارو وایا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي قال فكيف تصنع بلا اله الا الله من ذات يوم القيامه قال فجعل لا يزيد ولا يقول كيف تصنع بلا اله الا الله من ذات يوم القيامه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب د پقای بیان د قول پیغمبر علیه السلام کې من حمل علينا السلاح چا چې موږ باندې اسلحه پورته کړه فلیس منا دا زمنګ نه دی من حمل علينا السلاح چا چې اسلحه پورته کړه په موږ باندې مسلمانانو باندې فلیس منا دا زمنګ نه دی وایا وبه قال حدثنا سعيد بن محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامة بن عبيد
چا چې موږ باندې اصله پورته کړه فلیس منا دا زمنګ نه دی. ظاهر سوال دا دی دلته نفي د ایمان راغله کنایتن فلیس منا کنایتن ایمان دی پورته شو. مذهب د معتزله و ثابت شو چې مرتکب د چا د معصیت او د ګناه کبیره د ایمان نه خارجيږي. جواب دا ده لیس منا دا معنا د زمنګ په طریقه باندې نه دی. زمنګ په طریقه باندې نه دی. لیس علی طریقه نه زمنګ په طریقه زمنګ په هدایت زمنګ په راهنمایي باندې روان نه دی. او سوال دا دی چې معاویه رضی الله عنه حضرت علی کرم الله تعالی وجهه دی اسلحه اغستوا یو بل سره مقابله کولا نیم صحابه کرام یو ترم نیم بل ترم نو بیا خود دیم په ایمان کې داخل نشو. لم یکنهم داخل فی الایمان ناغیم په ایمان کې داخل نه. جواب وکا چې دلته حمل د صلاح کې صلاح و چې تکړه د دواړه جانبینو اصلاح مقصدو دته خطا اجتهادي وای دواړو جانب اصلاح مقصد وو. اگر که احدهما کې خطای اجتهادي وا معاویه رضی الله عنه کې خطای اجتهادي وا علی رضی الله عنه کې نو خو لیکن هغه مقصد اصلاح وا نو هغه په دې باندې ګناګار نه دي. او که یا مونږ وای فلیس منا نو حدیث په ظاهر باندې بنا نه دی مونږ په دې کې تعویل کوو یا محمول دی په دې باندې مستحیل د کفر باندې چې وسړی حلال وګڼي هغه وای چې مسلمان باندې اسلحه و چتولو دا غیب وجل دا روا دي اسلام نه خارجيږي. محمول په مستحیل علیه باندې دی. او یا معنا دادا تاویل لیس علی طریقتنا والا سیرتنا الکامله زمون په کامل طریقه او سیرت لار باندې هدایت باندې روان نه دي. دا روان نه دي نو دا معنا ته نه مراد. او یا محمول د حقیقتا د ملت اسلامی نه خارجيږي په هغه صورت کې چې کله دا وای چې مسلمان باندې تور او چتول دا حلال وایا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا مصعب بن منذر قال حدثنا علي بن عمار عن ياسر بن سلمة عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علينا سيف فليس منا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن مراد الاشعري وابو قريب قال حدثنا موسى عن بريد عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاحا فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نبی له قول دې بارک دې چې من غشنا فليس منا چا چې خیانت وکړ زمنګ سره فليس منا دا زمنګ نه دی وایا. قال حدثنا سعيد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال حدثنا ابو العاص محمد بن حيان قال حدثنا ابن ابي حاتم كلاهما عن سعيد بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاحا فليس منا ومن غشنا فليس منا. ومن غشنا چا چې خیانت وکړ فليس منا دا زمنګ نه دی. چا خیانت وکړ فلیس منا دا زمنګ نه دی. ام دغه تعویل به پکې کې چې خیانت چا وکړ دا خو مرتکب د کبیره د ایمان نه خارج شو. معنا دا رکدا وی خیانت کول حلال دي کافریږي یا زمنګ په طریقې او زمنګ په سیرت باندې نه دی وایا. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني يعلى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سنه نبی علیہ السلام تیر شو په یو ډېر کې د توعام باندې توعام یو ډېر کې و پاغي باندې تیر شو غنم او راشي و ډېری و پاغي باندې تیر شو داس. فادخل يده فيها نبی علیہ السلام لاس داخل کې پدې کې فنالتا صابعه ورسل ګوت د بلنواله ګوت کې نه به ډېر کې ګوت لم دې شوي. اوس مسله دا سوال دا چې نبی علیہ السلام د بل ملکیت کې تصرف ولې وکړ. د بل چا په ملکیت کې تصرف کول دا جائز نه دی. دا تجسس دی او دا ممنوع دی. ته جواب وکړه چې د مسلمانانو حاکم د عام مسلمانانو مفاد د پاره په وخت د ضرورت کې په قدر ضرورت باندې دا څه تصرف کولای شي. دا مسلمانانو حاکم کولای شي. هغه څنګه دی شی صحیح دی غلط دی صفه دوکه خو نه کړي او به دي خو نه دی چوري دا دی ځکه خدا سیدا چې ټول د دوکو چې دنو زمانہ دا ټول دوکي کېږي. بوس اگر اواخلي واغې نه با ډېرې کوي ځان ته
نو لګي لګي اوبه پی واچي سیره په شګه واچي بیا اوبه واچي بیا شګه واچي بیا اوبه واچي بیا شګه واچي بیا اوبه بیا شګه ډېری جیمه کې خرڅي هغه سي شل منو بیا چې دنو په اوړي کې پسرلی کې او غنه هغه سي بجیمه کې چې خرڅي نو یو سلو شل منه خرڅي ځکه شګه خودرنده ده سلمانه کې شګه چولي ځانم تباہ او برباد کوم دارنګ سارویم څنګه کړه تباہ او برباد کړ ټول څنګه ګردې کړه ټول چې دنو په ګردو کې هینو کې ټول چې دنو کانی دوش ملشي دغه ټول نیم بوس خوري او نیمه شګه دوکه ده کنه هر څه شي کې دوکه ده هر څه شي چې څه شي ونی موږ یو ملګری دا هغه یو سړیو بیچاره نه جبوه پیسې را نه وېسلې اوس روانه مکلی ته یو روپی را سره نشته یو روپی لګا د ګډیره ودا غوړی می اغستیو بازار کې او بدا به ته خرصوم چې کرایه کم بیا 1500 روپیا وخت کې کشپک سو ټیمو هغه وړو کې دړیز کسلور سو هماته 50 کسل په اردان زم لالچ کړه مال خو اردان وامه غس بیا خمه او کته کوی نور والو مکمل بند ټول مکمل بند بس وامه غس سړی لال چې کور ته می ویو دوه ورځې بعد یو ورځ با چې هغه سورې ک چې واچول چې ټولي وبدي هو د خدای مسلمان دا خو مکمل بند دی دا وبدي کم دی نه کړي اوم کته ګورو چې د بیخ طرف ته معمولی سورې کړي نړۍ هغه دا ګرم کړي دی او بو کې ګرم کړي دی او بو کې چې خراب نشي بو کې ګرم کړي دی به نیولې دی سورې کې کړي غوړي چې ټول تلی دی مغلار باندې او بي اچولي ډکړې ده بیا په معمولی قلې په باندې لګولې دا ځای بند کړې بالکل معلومیږي نه بس یو دړې او بیره باندې په 400 روپۍ خرڅ کړې دغه حال دی نو ځکه دا مسلمانانو حاکم په وخت ضرورت هغه دغه تصرف دا کولې شي چې خلکو دوکو ته وګوري چې ژوندې ساروینی ستامخ کې حلال نشي ژوندې میخني ژوندې ساروینی ژوندې چرګ نه ستا په مخ کې حلال نشي ګوره داغي اب کلم ته ونه خوري کله به ونه خوري دا سی یو حال شروع دی نو ځکه دا مسلمانانو حاکم دا کولې شي نو ګوتې چې نو لمدې شي فقالت نبی صلی الله علیه وسلم هذا یا صاحب الطعام دا سدي دا هلند لمدې دی په سیره وشتي قال غير اصابت السماء باران ورته یا رسول الله سلام قال فلا جعلت فوق طعام نورست ولنا چې کې يراه الناس چې خلګونی من غش فليس مني چا چې خیانتو کې زمانه نه دي خراب دي خلکو ته واچو کنه پسیره چې دا خراب مونږ زګو خشه چې دنو ښکارا کو او غلط شی پټو غټه لګان مخ کې دو واړه شاته دو غټ ټماټر مخ کې بیکاره شاته غټه مونږ مخ کې بیکاره شاته دقه سکار کو او بل څه چل کو شی چې اخلي ګوري با سوچ کا فکر کا ځان وغه په لکه نه داسې نه چې قلار ودی او ځان نه چې دنو خبر نه یو چې دنو غلط شی درته درکې یو ځل ته طالبانو ناغي امروت راو چې هغه امروت راوړل کی خو د امروت کې ځل سنا سم مهارت لرم ما چې ورته وکتل نو ما ویل چې دا څنګه چل شوی دی دغه خو خوراک دانه کې دی دوربین کې پیدا نشي او دې تا طالبانو څنګه د سي اغستی خیر خو چې مې اوس کاغی لاړ چې لاړ غوتې مې کولاو کړ چې یو 3 کیلو او 3 کیلو یو دانم پکې د خوراک ټول بیکاره داسې مړاوي د کم زمانه و دا څنګه کوي وای خو خمرت واچوخه دا چاته ورما دا هغه دی دا د خاغ استاد دی غمه شتا ته چې ناچوم خدای دې ګیری ته دی ګوره دې سړی ته دا سری خولې ته تا چې ناتم چاته به واچوم ز څنګه ناچوم تا ته خو خمرت واچي اچ وتلی هغه جب تلاس کی پیسې ور کوي توري ګوتی جوړ کړي دا ور تور ګوتی کې واچي هغه لند کې دي لند 2 کیلو 3 کیلو بیکاره خصه امروت تللی هغه ور تلاس کې ور کې استاد وهله په مخه دې خشزه نو ما یو زړوله مالدبه ته تاسو کوم چې دام چا ناغسي کم ځکه ماغسي مالی ته خو نه یم مال زب ور پسې ورزم چې تاسو د خدای تبو برباد کی خلد سي کار کوي ګوره دا سوچ فکر شي ګوري حضرت مضبوطی غوټي واچي مگر پلاستیک وشکه ته زور کوو غوټي نخلا زه خیر نه کنه ونه خیر دې شر دې پیسې در نواز له شی غلط در یو ځل طالبانو غوخه تلل قصاب وخه تلل نو دې میان کې موبایل باندې غږیدل قصاب خو خټوټي کول زه لر نه مې کتلې
کتل مې چې دومره یو پسته پټي ډېره غوښه اغوستې وه دا پسته پټۍ قصاب واغستله درز خپلې غوښې ته واچوله ا دې نه ډوکې راواخېست درز ختیا کړ ما ولې وګوره طالب موبایل کې لګیا اوس مالې څه کې دا مالې اوس طالبان هم جذباتي دي قصاب سره چاړه د تبر دی ورکو بله مسله جوړه نه شي مالې زه ورپسې ځم ورته یم چې دا تا څه چل وکړو ولې داسې کې مالې زه نه طالب ورته ترنګ وباسي هغه چاړه نه کار وهلي ورکوه په غوښه یو دړۍ غوښه به وه شړک دې ولګېږي خو اوس دلته چې دی نو جګړه جوړه نه شي بس ما سم ځان غلی هر څه کې به سوچ او فکر کوئ دوکې روانې احتیاط به کوئ سودا کې سیزونو کې اغستلو کې دې کې ډېر احتیاط کوئ بیکې به یو شی به اخلي دا به کې دې رزلو باندې وزر را تېرېدلو زه شیخ یو پروګرام د تلي و چې واپس رالو بیا زه به دلته لږ وریجې واخلم د ګاډي کې ناست وم چې وریجې واخلې واپس ما ته ویلې ته پیژنې دا څنګه وي ما له ډېر بهترین دي ما مونږ چې ته پیژندلې خو داسې وایي چې ته پیژنې ما له ډېرې ښې وریجې دي وریجې هم رښتیا ښې ما له څو دې واخلې شي سه هغه وخت سره بیا دا کیلو 110 که 120 نو ما ورته ویلې چې صاحب وریجې خو صحیح دي خو مالې ګرانې درکړې بیا څنګه ګرانې مالې دا پرون ما اخېستي همدغه وریجې دي مالې ما په 100 روپۍ اخېستې چېرته مالې خټ کړي عالمزیب وی نه داسې به نه مالې ده ته معلومات وکړه هغه چې تلې مغه وریجې بیه کړي دې ته کیلو 10 روپۍ قیمت ورکړي که 60 روپۍ قیمت هغه ویل موږ دا حال دی شی وخلو بیه کوي نه موږ وایو چې خلکو نه موږ ته 60 روپۍ ارزانه راکوي دا د لګانې 60 روپۍ قیمت راکوي خبره مې دو پورې کوله چې داسې حال دی هر سړی کوشش داسې کوي نو دوکه کول نبی علیہ السلام ورته ویلی چې تا دا خراب سیز په سر باندې واچوه چې خلک ویني چې دا خراب دي کنه من خراب پټو خخ کار کو عیب د ساروی پټو زکه په سودا کې برکت نشتا تجارت کې برکت نشتا کاروبار کې برکت نه هر سړی پیسو د جب ډک دې پریشان دي مال ډیر دولت ډیر پیسې ډیره بچی ډیر هر څه ډیر سیزونو کې چې ټول پریشان دي ځکه ټولو کې دوکې دا روان دي او نبی له سلام من غشا فلیس منا دا زما طریقه نه دا ګورم وایا باب دې په بیان د وهلو د چا کې تحریم ضرب الخدود مخ وهل حرام دي ګریوانو نش کول حرام دي د جاهلیت چې دینو چغې وهل سوري وهل اوازونه کول دام حرام دي دام ناروا دي د جاهلیت د دور زمانه هغه اوازونه کوي وایا ليس منا ندي زمنا ليس من اهل سنتنا وطريقتنا ليس المراد اخراجه من الدين لیکن فائدہ پدی ایراد کې څه شیدن مبالغه د پر ردع کې نبی له سلام مبارک ذکر کې چې داسې سيزونو کې واقع نشي اے د خدای مسلمان د دین ځانو ساته وایا من ضرب الخدود سوچ وهي مخون لرا وشقل جيوب جمد جيب د غريوانو نشلي ودعا بدعوا اهل الجاهليه او بلل كيف بلل د اهل الجاهليت باندې نو دی وجنه جيب غريوان ته ویل کېږي دا سر پکې نه نباس دي ته ویل کېږي د دینه مراد چې نو هغه داده چې د دې چې د نشکوله د دې کول او ولا یا دعا بدعوا الجاهليه د جاهلیت چې په هغه باندې اوازونه کوي مناتنا نیاحتنا مراد یادا سے یا اوازون د هل کې الله ما ته ویل ولی هلاکت را ولی صبر تبعی بربادی را ولی مراد جاهلیت ما کان فی الفتره قبل الاسلام چې کوم د اسلام نمخ کې غیب نیاحت کولا غیب د جاهلیت اوازون کولې هلاک شمه تبا شمه د برباد شمه اے هلاکت را ورسېږي تبعی را ورسېږي نبی رسول الله دا کار باندې کوي وایا بغیر الف نو التمخ کې د واو نه الف راغله او شق او دعانو دلته بغیر د الف نه راغله او شق راغله و دعا راغله او نه دی بلکې واو دی وایا دا حکم موسی ته قنطری ویل کېږي دا منصوب مرسوی قنطره ده نو دی وجنه دا بغداد کې یو پل دی نو هغه سره خوا کې اوسې د لاغې ته نسبت شوی نه وایا ابي موسی رضی الله عنه باندې درد راغی وجعن ډیر سخت درد په باندې راغی فغوش علی بیوخی په باندې رااله وایا د خذې په چې د اهل د یو خذ واغې په سر کې داغي فصاحت امرات من اهلی چې غوله پاغي باندې خذې د اهل لري وایا
نو دی په باندې یو شی رد نه کړ ځکه بیهوشي په باندې راغلی وه وایه قال انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة. نبی صلی الله علیه وسلم بیزاری اعلان کړی من السالقه سالقه په سین سره یا سالقه په سین سره نو دا هغه ته ویل کېږي په وخت د مصیبت کې اوازونه پورته کوي حالقه هغه خدای ته ویل کېږي مصیبت په باندې راشي سر اخري سر کټا کی شاقه هغه خدای ته ویل کېږي چې د مصیبت په وخت کې چې دنو جامع شلیا جامع شلی لکه سلق چې دنو ضرب الوجه ته ویل کېږي مخواله دعوت جاهلیت نیاحت نه مراد ندوی د مړي اے پلانې سړی ته خو څومره شجاع وي څومره بهادر وي او داوي تا غوندې زوی به د چېرته پیدا کوم چې مګک به دې ولید نو څومره به دې جړلې څومره به دې منډې والې ستا دومره بهادري وه داسې او ندوی ورته شماري نیابته دعا بالویل جاهلیت فطرت زمانې نه مخکې هغه اوازونه چغې فریادونه کوي وایه وبه قال حدثنا عبد بن حميد بن اسحاق بن منصور قال اخبرنا جعفر بن عبد قال اخبرنا ابو عويس قال دا عبیس عتبه ابن عبد الله ابن عتبه ابن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وایه قال سمعت ابا سخرة يقول ابا سخرت ته چې کوم دی دا د دې نوم جامع ابن شداد دی وایه يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وابي بردة بن ابي موسى قال امي على ابي موسى وقالت مخروم عبد الله تصيح بالرنتين چې غواله ترنا رن ترنم ته ویل کېږي ترنم سره جړا کولو ته ویل کېږي د سندرو په आवाज سره جړا کولو ته دا ویل کېږي رنا आवाज ته ویل کېږي چې جنو سره د بوکا د جړانا چې ترجیح پکې وي قلقله پکې وي ترنم پکې وي د دیو سندرو په आवाज باندې چې جنو دا جاړي وایا بریئون دی نه دی ویلې وایا باب بیان غل تحریم نمیمت باب دی په بیان د سخوالد حراموالد چې نمیمت کې نمیمت چې دینو کول یو خبره بل چاته نقل کول دا ډیره به سخت ګناه ده دا ډیره غلیظ او سخت ګناه ده وایا نبی علیہ السلام فرمیلا ادخل الجنت نمام داخل بنشي جنت ته چې دنو نمام جنت ته داخليږي نه نمیمه ست ویل کېږي نقل کلام بعض الناس لا بعضهم بعض خبره بعض نقل کې په جهاد د فساد باندې بینهم فساد چې دنو واقع کې حقیقت کې نمیمه ست ویل کېږي افشاء السر راز چې دنو داغي افشاء کول دي ته نمیمت ویل کېږي افشاء السر راز چې دینه شا کوله هغه سړی هغه بدګنی زما دي خبري وضاحت چاته مکوا نو دیو جنت ولګيږي دا غیر راز چې دینه افشا کې او سوګې نمیمت دې ته ویل کېږي فلان یقول فیک فلانی سړی تا کې خبر وکړي فعل فیک دا سې کار پتا کې وکړه نو چې تا ته یو سړی ریشي یو فلانی سړی ستا باره کې دا خبر وکړه نو پتا باندې دا لازم دی پتا لازم دی او فلانی خبره وکړه نو قتل لګيږي د دې تصدیق مکوا تصدیق ذکر مکوا نمام چې کوم دی فاسق دی د فاسق طبیعت هغه باندې کې خبره تحقیق وکړي تصدیق مکوا دویم دار دی خبره نه منه کنه صحت ورته وکا ورته د خدای مسلمان اداکار مکوا زما او داغي مسلمان پزړه کې ولی بدبینی بدفعلی پیدا کې نو هنده د پاره ودا کارونه کې دریم دار چې چا خبره نقر کړه بعد وسره وساته ولید کدي سړی سره الله بعث کې ته ور سره بعث وساته سلورم دار چې مسلمانانو خبره درته وکړه غي باندې بدګماني مکو خو ګمان کوا پنځم دار چې دینو دي تجسس باندې چې کوم حکایت درته دا کیا نو دی وجنا د دې تجسس او تفتیش او بحث او تفتیش تلاش مکو سودا درته پیدا کیږي شپږم دار نو دی وجنا ځان د پاره هغه شی مغو خوا چې نمام د کوم شي نه منې کې نو حکایت د نمیمه باندې کې دا غینا فلان يحكي كذا فلان يحكي كذا
نو ته نمام وګرځې لاغې دې نه منع کړ نو خپل نمام وګرځې دا قصه به چاته نه کې ای فلانې راغلی او زیات راغلی او عمر بکر راغلی نو هغې دقسې خبره کوله دا خبره هم د دې بیان به چاته د سره نه کې د هغه صورت کې که مصلحت پکې نه وي او که نمیمت کې مصلحتي کوه نو خبره ورکې ګوره یو سړی ما خبره واورېله ستا اراده د قتل لري ستا اهل مال اخلي ستا بېدتي کې ستا د مال چې دی نو درنه اخلي نو بې کوه یو غیبت دی یو نمیمت دی د دې دواړو په مابین کې نسبت د عموم خصوص من وجې دی دوه مادې غواړي یو ماده اشتراکي دوه مادې افتراقین یو ماده اجتماعي غیبت کې چې دی نو غیبت کې غیبوبت شرط دی ګوره اسانه غیبت کې غیبوبت شرط دی فساد د نیت پکې نشته نمیمت کې فساد د نیت شرط دی غیبوبت پکې شرط نه دی غیبوبت هغه شرط نه دی نو غیبت چې دی نو څه ته ویلی کېږي ذکرک اخاک بما یکرهو نمیمت هم دې ته وایي ذکرک اخاک بما یکرهو دا مشترک بینهما دی اوس وګوره ذکرک اخاک بما یکرهو که په غیبوبت باندې وي فساد د نیت باندې دواړه وي غیبت و نمیمت دی که چېرته په غیبوبت باندې نه وي نو قصد افساد د نیت دی دا نمیمت دی غیبت نه دی که دا غیبوبت باندې وي بغیر د فساد د نیت نه غیبت دی نمیمت نه دی که نه پکې غیبوبت وي نه فساد د نیت وي نو نه غیبت دی او نه نمیمت دی بیا خو یو هم نه دی که نه وایه وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق قال أخبرنا جرير عن مسلم عن إبراهيم عن عمرو بن الحارثة قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات داخل قط يقط قطات چې کوم دی هغه څه ته وایي هو النمام قطات و نمام یو شی دی یو څوک وایي نه فرق دی په مابین د قطات او نمام کې نمام هغه چاته ویلی کېږي چې قصې ته حاضر وي واقعې ته نقل کوي قطات هغه چاته ویلی کېږي چې اوري من حیث لا یعلم به خبره واوري یعنی معنا دا ده خبره بل چاته نقل کوي خو په خپل لیدلی نه وي چا نه خبر واوري مغه نشر کوي لیدلی نه وي قطات نمام دې ته ویلی کېږي چې خبره واوري هغې نه بعد نقل کوي وایه حذیفه ابن یمان راغی نو سړی راغی موږ سره کېنه حذیفه ورته نه هذا رفع السلطان دغه سړی چې کوم دی خبره باچا ته وري مراد سلطان نه مراد عثمان رضی الله عنه چې ځکه دا واقعه په خلافت د عثمان رضی الله عنه کې نه وایه اللهم صل علی محمد